نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا یوسلسم نمبر آیت دی د دې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ذمہداری او فریضه بیان شوا چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی. په دې رکو کې هم الله پاک د امت محمدیه صلی الله علیه وسلم ذمہداری امر بالمعروف او نهی عن المنکر ذکر کړي. په دې رکو کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت فضیلت ذکر کړي چې د دوی دا امت په تمام امتونو باندې بهتر دی ځکه د دې خدمت او کار امر بالمعروف دی نهی عن المنکر دی ایمان بالله دی او د دې دریو سيزونو د وجنا د نبی علیہ السلام امت ته په تمام امتونو باندې فضیلت او شرف حاصل دی. په دې آیت کریمه اولنی د دې رکوع کې کنتم خیر امه اخرجت للناس د دې اولنی مصداق د نبی علیہ السلام په امت کې صحابه کرام دي ځکه قرآن نازلېدو په وخت کې د نبی علیہ السلام سره ملګری او مؤمنان صحابه نو دا آیت کریمه فضیلت د امت محمدیم خی او د نبی علیہ السلام د صحابه کرامو فضیلت هم خی. اے صحابه کرامو اے امتا په دغه دور کې خو امت د نبی علیہ السلام صحابه تاسو بهترین امتی او دا زمون ایمان دی چې د پیغمبرانو نه بعد پاک خلق په مقدس مکه صحابه کرام تیر شوی دي زمونږ ایمان د دې آیت کریمه مطابق دی. بل الله پاک په دې رکوع کې فرمایي چې تاسو ایمان باندې ثابت قدم اوسئ ځکه چې مخکنی بل الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام او مؤمنانو ته تسلی ورکړي او د اهل کتاب مغلوبیت ذکر کړي لن يضركم الا اذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ دی تاسو د تکلیف در رسی معمولی تکلیف بدر کئی او کچری کله مقابله او جهاد میدان کې خدمتی نو په دغه ځای کې بیا د اهل کتاب به تاسو تشاکی او پتیخ ته باندې بزي. بل الله پاک د يهوديانو رسوایی ذکر کئی چې دا يهوديان دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د موسی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته لیکن دوی د الله رب العالمین مخالفت او نافرمانی کړی دا د پیغمبرانو قتل عام دوی کوي او د دین علاوه د خپل وخت د پیغمبرانو سخت نافرمانی او مخالفت کړو او د موسی علیہ السلام مخالفت او نافرمانیم کړی او د نبی علیہ السلام په دور کې چې کوم يهودو نو دیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت او نافرمانی کولا الله پاک فرمایي چې دی باندې به زما د طرف نه ذلت او رسوایی مسلط وي. نو دا د يهوديانو هغه ذلت او رسوایی الله پاک ذکر کوي او بل الله پاک په اهل کتاب کې چې کوم منصفین اهل کتاب دي داغي صفت بیانې چې اهل کتاب ټول یو شان نه دي بلکې بعضی پکې داسې دي چې هغه د الله رب العالمین په صحیح دین باندې قائم دي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمائی چې په يهودو کې هغه خلک هدایت یافته دي چې هغه ته هدایت ملو شوی دي او هغه په خپل حق او هدایت باندې ثابت قدم پاتې دي. نو د دې آیت کریمه کې امه قائمه مراد
هغه خلک يهود دي چې هغه ته هدایت ملو شوی دي او بیا خصوصا په هغه کې هغه صحابه کرام چې د يهودیت نه د نبی عليه الصلاه والسلام دین اسلام تراوړیدل بیا الله پاک داغي کامیابی ذکر کوي چې دا خلک متقیان او کامیاب دي د الله رب العالمین د طرف نه دي ته بشارت دي. بلکې کسان چې کافران دي په دنیا کې د مال دولت په بنا باندې اسلام نه وروړي لکه مخکې تاسو ته درس کې خبره تیر شوی و چې دغه عیسایان وی چې موږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام مرګتیا ځکه نه کوو چې موږ تر مشران طرف نه ډېر مال دولت ملاوي دا نه ختمي. الله دغه تردید کوي چې د دنیا د مال دا ضایع کېدو والدي دا ختمېدو والدي دوی سره بوز د مال وی لږ وخت بعد به د مال ختم شي نو که دوی سره د مال شته د دې په وجه باندې دی د اسلام نه وروړل د وجه نه د دې مال په بنا دی د عذاب د الله پاک نه بچ کیږي. او بل داغي نتیجه ذکر کوي چې کم کسان ایمان نه وروړي د دنیا د جاه او جلال د وجه نه د دنیا د مال دولت په بنا باندې نو دوی ته الله رب العالمین اخرت کې سزا ورکړي. بل کافرانو د مال خرج کول ذکر الله پاک کوي چې کافران کم مال خرج کوي نو په دې مال خرج کول باندې ته څه فایده نه ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو سړی خو مزیدار فصل او پاغي باندې تیز هوا راشي او په دې تیز هوا کې د الله رب العالمین د طرف نه یا سخت هوا راشي نو په دې کې اور راشي نو د هغې د وجه نه د دوی دا فصل مکمل اوس وزیږي یا د هوا دومره سخت او تیزه وي چې د دوی دا فصل دغه هوا د وجه نه هلاک شي. نو اگر چې دنیا کې به دا کافران صدقې کوي خو لیکن دوی ته په هغې باندې هیڅ قسم اجر نه ملاوي. بیا الله جل شانه د مؤمنانو ته د یهودیانو د دوستانې نه منع فرمایي. مدینه منورې په اطراف کې یهودیان اوسېدل د اوس او د خزرج قبیلې د دې سره تعلقات کله چې د اوس او خزرج قبیلې اسلام او ایمان راوړو مسلمانان شو نو دی به د یهودیانو سره خپل زوړ تعلقات برقرار ساتل. نو دی یهودیانو به کوشش کو چې د اوس او خزرج قبیله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخالفت او په دشمنی باندې راوچته کی دی یهودیانو به ډیر زیات کوشش کو. الله رب العالمین د آیاتون نازل کړل چې دا کافران تاسو سره محبت نه ساتي بلکې تاسو د اسلام او د ایمان دشمنان دي. تاسو که دوستانه کوي سوا د مؤمنان نه بل چا سره مکوي. لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خبالا دا په دوستانه باندې منسي ځکه دی تاسو سره په تکلیف او په نقصان کې نرمي او سستی نه کوي. تاسو د تکلیف د پاره دی هر حربه او هر قسم کوشش استعمالي بلکې تاسو رازدار نسی مؤمنان نسی ځکه چې تاسو په ایمان او تاسو په عقیده کې دوستان دي. دا آیت اگر چې د يهودو متعلق نازل دي خو د قیامت دوره چې پورې چې څومره مسلمانان دي د ټول تر الله رب العالمین د طرف نه دا حکم دی چې تاسو مسلمانان د يهوديان سره دوستانه مکوئ ځکه دا يهوديان تاسو سره په دین کې یو شان نه دي د دې دین تاسو نه جدا دي. دی کوشش کوي چې تاسو د خپل دین نه واړی نو چرتم چې يهود دي کفار دي اهل باطل دي د هغې سره مینه محبت اتفاق دوستانه رشتہ داری دا مکوئ ځکه پای کې به ستاسو ایمان نقصان بل دا کافران چې دي دا کافران تاسو سره چې کله ملو شي دوی موږ ایمان نه وړی دي خو چې کله تاسو نه جدا شي نو دا منافقان یهودیان د خپل منځ کې د یو بل د سره چې ناستي نو ډېر د غصې نه په خپلو ګوتو باندې چکونه لګوي. دا دومره زیات غصه وي ستاسو په باره کې نو تاسو دې خلکو سره دوستانه کوئ. دا د دوستانې خلک دي ځکه دا خو منافقان دي او دوی تاسو سره دوستانه نه کوي. که مخامخ درته وایي چې موږ مسلمانان یو د دوی په دې خولې باندې تاسو دوکه کېږئ ما بل دا کافران ستاسو په تکلیف باندې خوشحالېږي او ستاسو په خوشحالۍ باندې خفه کېږي نو تاسو دوی سره دوستانه او تعلقات نه بند شي. نو الله جل شانه فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم تاسو یې خیر امت بهترین امت اخرجت للناس چې تاسو راوستل شوي د خلکو د پاره تأمرون بالمعروف تاسو به حکم کوي خلکو ته د نیکۍ وتنهون عن المنکر تاسو منع کوي خلکو له د ګناه نه وتؤمنون بالله تاسو به ایمان لرئ په الله پاک باندې ولو آمن اهل الكتاب او کچر ایمان نوړه کتاب لکان خیر لهم دا ډېره بهتر وي د دوی د پاره منهم المؤمنون بعض د دوی نه مؤمنان دي
بعضې پکې داسې چې اهل کتاب دي لیکن ایمان یې راوړو د نبي علیه الصلاة والسلام مرګتیا یې وکړه لکه حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه د ملګري منهم المؤمنون بعضې په دوی کې ایمان والا خلق دي و اکثرهم الفاسقون لیکن اکثر په دوی کې فاسقان او بدکاره خلق دي لن يضركم الا اذى هرگز هیڅ تکلیف نشي در رسول تاسو ته الا اذى مگر د جبه غ تکلیف بدر کوي وان يقاتلوكم کچر دوی تاسو سره جنگ کوي يولوكم الادبار دی به اړ خپل شاګان تاسو ته ثم لا ينصرون بیا به دی مدد نشي کولی ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا مقرر کړی شوی دی وهل شوی دی په دی باندې ذلت اينما ثقفوا بكم ځکه چې بیا مون دي شي الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر هغه څوک چې هغه اعتماد کو پر سید الله پاک باندې وحبل من الناس او هغه ځان مضبوط کو پر سید خلکو سره بحبل من الله نه مراد په دین اسلام باندې ایمان نوړو په دی باندې ځان کلک وحبل من الناس او د خلکو سره صلح او معاهده کړو ځان کلک وباءوا بغضب من الله او دی گرفتار شو مستحق شو په غضب د الله پاک باندې وضربت عليهم المسكنه او وهل شو په دی باندې غریب او محتاجی ذلك بانهم ذلك بشک دوی چې کانو دوی دي یکفرون بیاات الله دی کفر کوي د الله پاک پایاتونو باندې اذا الله جل شانو ته طرف نه چې په کتابونو کې کم د نبی عليه السلام صفات راغلي هغه دی بدلوي د الله پایاتونو باندې کفر دی یا د الله پایاتونو کفر ده چې نبی عليه السلام د الله پاک پیغمبر دی لیکن دې تیر انکار کوي ويقتلون الانبياء بغير حق او دی قتل کوي پیغمبران بغیر حق نه بغیر څه جرم نه ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دی باندې غضب د الله پاک چې دی دا زکه چې دوی عصوا نافرمانی کوي وکانو یعتدون دی د حد نه تجاوز کوي لیسو سواء ندی برابر دا تمام يهوديان په خپل منځ کې من اهل الكتاب بعد د کتابنا امه یو جماعت قائمه چغ ولاد په خپل دین باندې یتلون آیات الله دی همیشه للی د الله پاک آیاتنا انا الليل په وخت د شپې کې وهم یسجدون دی الله پاک ته عبادت کوي سجدي کوي یعنی شرک د الله سره نه کوي یؤمنون بالله واليوم الاخر دی ایمان لري په الله پاک باندې او پر ورځ د آخرت باندې ويأمرون بالمعروف او دی حکم کوي خلکو ته د نیکه وينهون عن المنکر دی من کوي خلکو له د ګنانا ويسارعون في الخيرات دی جلدی کوي د نیکه په کارونو کې اولئک من الصالحین او دا کسان چې د نیکانو د جماعت ندي وما يفعلوا من خير او غسل چې کوي دی د نیکینا فلن يكفروه هرگز بدینا قدر پاغه کیو نکلی شي یعنی هرگز بدی محروم نکلی شي د اجر او د ثواب نه والله علیم بالمتقین او الله پاک خفی دی په پرهیزګار او متقیانو باندې ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي لن تغني عنهم اموالهم هرگز بلر نکی د دوینا اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم اولاد د دوی من الله شیء عذاب د الله پاک نشي واولئک اصحاب النار او دا کسان چې دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه د پاروي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال داغی سو چې خرج کوي دا منافق دا يهوديان یا مشرکان في هذه الحياة الدنيا په دې ژوند د دنیا کې كمثل ريح پشان د هلاکت دا غاوا دي پشان د هلاکت دا غاوا دي فيها چې پاغي کې سر یخنی یا گرمی اسوابت حرث قوم ظلموا اسوابت چورسی گدا دا هوا حرث قوم فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې دی ظلم کړي په خپل ځان باندې فاهلكته پس هلاک کی دا هوا د دې دی فصل لرا وما ظلمهم الله او ظلم ندی کړي په دی باندې الله پاک ولکن انفسهم یظلمون لیکن دوی دی په خپل باندې ځانونو باندې ظلم کوونکی یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا بطانه من دونکم تاسو من سي رازدار او دوست واس تاسو مؤمنانو نا
لا یلونکم خبالا دی سستینه کوي تاسو سره خبالن په فساد کې یعنی فساد کې چولو کې تاسو سره دی سستینه کوي ودو دی خوخ غنی ما ان تمغه تکلیف تاسو قد بدت البغضاء من افواههم فتاقی سره کار شو بغض او کینه د دوی دخلونه وما تخفي صدورهم اکبر او هغه چې پټوي د دوی سینې هغه بغض او کینه ا ډیر زیات لو یدا قد بینا فتاقی سره مون بیان کړی دی لکم تاسو ته الآیات آیاتنا ان کنتم تعقلون کې چر تاسو پیږي عقل لري ها انتم اولئک تحبونهم اے خلقو اولئک تحبونهم دا کسان چې اے خبردار تاسو ووري تحبونهم تاسو مسلمانان د دې کافرانو سره مینه کوي ولا يحبونكم دي تاسو سره مینه نه کوي وتؤمنون بالکتاب كله او تاسو ایمان لري په ټولو کتابونو باندې وإذا کلی پټولو باندې وإذا لقوكم ارکل چې دی او زی تاسو سره قالو دی وای آمنا ایمان اورې دی داخلو او هر کله چې دی واپس لاړ شي خپل ملګرو ته عبدو علیکم الانامل دی چکون لګوي د غسین استاسو په بارکه الانامل په خپل غتو باندې من الغیظ د زیادت د غسی د وجنا قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام موتو تاسو مړ شي بغیظکم په خپل غسی سره ان الله بشک الله پاک علیم فی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې ان تمسسکم حسنه کچره اورسیږي تاسو مسلمانانو تخص خوشحالي تسؤهم نو دا خوشحالي غمجن کې خفه کې دي کافرانو لرا وان تصيبكم کچره اورسیږي تاسو ته سیئه س تکلیف او مصیبت یفرحوا بها دی خوشاله شي په دا تکلیف تاسو باندې وان تصبروا او کچره تاسو صبر کوي وتتقوا تقوى اختیار کوي لا يضركم كيدهم شيئا هزر نشد الرسول تاسو ته تدبیر د دوی شي اندیس ان الله بشک الله پاک بما يعملون محيط فغس چې دوی کوي هغه باندې حاته کون کې ذات ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين